زما چې دی کنه پس زړه هیڅ اختیار نشته که څوک مې خوښ شي کنه نو بس د زړه په کور کې دی راکړه. شجاع زه ستا د مور ذمہواری نه یم، زه ستا ذمہواری یم، زما صرف ته پکار یې. چایو خو قرباني ورکوله کنه د مور ارمانونه هم پوره کولو کنه. اوس وای چې خوشاله شه. چې پلار نکړی شو هغه به زوی کوي. बस देसो pa baad mein samjho دا فلیټ خو ډېر ښکلی دی. د دې چې کوم خاوند و کنه هغه ډېر یو مالداره سړی و، په خپله خو لاړو مړ شو او مال هله او دا هر څه یې دې ته پاتې شو. ها او دا لګیا د تیلې ورته کړی دی او یو مونږ یو د یو پونډ دپاره ذلیله کېږو. دا خو د نصیبونو خبرې دي، خو داسې هم نه ده، د دې هم ډېر بد حال دی. ولې څه وشو پې؟ پرېږده یار، خوب راځي بیا به ته ووایم. ښکاري چې ډېره ښه یې پېژنې ته. او کنه یار، دې ته مې ویلي چې ما سره واده وکړه، ما په خپل کور کې وساته، خو دې راته دومره پیسې وي که نه چې په خوب کې هم د هغې څه سوچ نشم کولی. او خو موږ دواړه ښه دوستان یو، مطلب هی هلو ورسره کوو. ما ته خو نه د دې وطن د تهذیب پته ولګېده او نه د خلکو. یار ما ته خو ډېر خوب راځي، زه وده کېږم. دا چېرته وده کېږې ته؟ دلته ګورې زموږ هېڅ کار نشته، دلته څه کې؟ راځه چې ځو، چېرته الزام ونه لګئ. او یار ستا خبره بالکل ټیک ده، زه چې ځو. یار هغه جینۍ خو لړه شوه، راوچته وی یار. دا ګدې ورته کېده یار، راولګئ. اوس صحیح شو، صحیح ده. په خپله خواست هم دا وده ده، راځه چې ځو. او یار راځه چې وځو. زه ویښه یم، ما ستا دا ټولې خبرې واورېدلې بې غیرته. ښه ده، ټیک ده ټیک ده، وځو. نه نه نه، یو سټاپ، یو سټاپ سټاپ. ته ځه، ما ته ستا ضرورت دی، ته دلته ایسار شه. او شجاع ته دلته ایسار شه، پرېږده که نه ستا ضرورت دی، زه نه لاړم، ته ایسار شه. ته هلته کښېنه شه، هلته کښېنه. ولې نه، ضرور. هر الله د خوب نه درا بس دري د کله نه چې شجاع تللی دی د دې خوړ خوب نه پوره کیږي. امی د مبشر د شپې طبیعت خرابو، ټول شپه بابي ټکی خوب نه دی کړي، زکه لاوده ده. خدای خبر چې په ماشومې څه خوړلی چې طبیعت یې دومره خراب شوی دی. اما پرې دا ټولې خبرې د خوشحالي خبر واورئ. شجاع بھائی د میاشت ډېرې پیسې جمع کړې دي، 500,000 روپۍ به رالیږي. هی الله، زه خو به مټۍ ویشم انداز الله. اما اوس دومره پیسې نه دي، تاسو به مټۍ نه ویشئ. غلی شه، داسې خبرې مه کوه، دا هم ډېرې دي. اے بابی مبارک شه، شجاع بھائی ښه ډېرې پیسې وي رالیږي لګیا دی. څوک چې د کار کولو والی که نه هغه دلته کې هم کار کولی شي. دا دی که نه کامران بھائی، دی دلته کار نه کوي څه. دا هم ډېره ناشکره ښځه ده، د دې مور هم داسې وه، ټول عمر یې پیسې راغونډې کړي دي خو چېرته شکر یې نه ده وکړي. دا هم د هغې لور ده که نه، توبه مور او لور دواړه سپیرې دي. حافظ ته روان یم، ناشته مې وکړه.
भाभी तاسو کېنئ زه ناشته راوړم. मॉर्निंग. सॉरी जी زه جوړې وده شوی یم. सॉरी वली واخلا कॉफी उसका. शुजा ډېر یوګدې خبرې به نه کومه. ته ما باندې ډېر ښه لګې. जी 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 ته هم دا سوچ کې چې دا جنۍ دومره ولې سکي خپله تنهایي او غم پې غلط ومه. زه د 14 کالو وم چې کله زه خاوند انډیا نه دلته راوستمه. هغه خپله خو مړ شو خو زه یې په دار پرېښودمه. خفه شوم جي چې دا هر څه مې واورېده. نو تاسو بل واده بیا ونه کړ؟ واده چا سره؟ دلته چې دی که نه په چا کې وفا نشته. ټول خود غرضه دي. چاته نشنالټي پکار وي نو چاته زما پیسه. خو ته راته مختلف ښکارې. څه مطلب؟ شجاع هغه ته ما سره واده کولی شي. زما زړه وایي چې ته درغله نه یې. هغه جي ټایم ته خو تاسو لږ وګورئ ډېر ناوخته شو. ما هلته په وخت رسېدلم بیا به په دې خبرو وکړو که نه ښه اوس ناوخته شو که نه جي ډېر. دومره ساده دی؟ هو چپ چپ. اوس د مبشر طبیعت څنګه دی؟ گزاره شوې ده. هرا ته تعلیم یافته یې او ټوله ورځ کور کې یوازې ناسته یې. ته جوب ولې نه کې؟ لا مبشر ورکوټې دی که نه دی به څوک سنبھالی؟ یاره د مبشر خو به تمنا یا خاله خیال ساتي. داغه فکر ولې کې ته؟ او ګوره تعلیم خلک کوي دیلا چې انسان ته څه فایده اوچته کی. ته خو یو ډېره ښه ګریجویټ یې. چېرته آفیس اسکول کې تا ته به ښه شان جوب میلو شي. ګوره داسې کور کې فارغه ناستې سره انسان پریشانه کېږي نور هېڅ نه. ښه ټیک ده زه ترور سره به خبره وکړم. حالا سره نه ته شجاع بای سره خبر وکړه. دی مالا راکا. الله زما ښکلی ککونې مبشر
ډېر ښه جي ډېر ښه زما په ګټه خو چې ته عمر کې خوشحاله شوې نه یې ځه د زوی په ګټه خوشحاله شوې دا هم ډېره ده تا را لکه له دومره پیسې روړې دي دا خو زما د زوی ګټه ده د لندن ګټه ده د خیره اسی امی اوس خو د ډېرې پیسې را روانې دي سنبالې به یې څنګه سنبالې به کم ته فکر مه کوه زه به یې سنبالې کم اسی امی چېرته به یې سنبالې ولې تا ته ولویم چې پټې کرانه غلې لا خو زه تخته اته این ګورلم ورکه څه خرچې مرچې لا والا که څه دې په کار ځانه به پیوالي والا بس 1000 روپۍ نو د دې کمې خرچې دي د دې ټولو خرچې خو سم زه کومه زه ذمهوار یم او بیا کامران مله کله کله ورکوي بس ورانه کتن دي یو خو زه په دې نه پوهېږم چې تاسو د دې طرفداري کوئ او زما خلاف ولې شئ ها نو او که نه انګور د زما لږ سوچ وکړه څومره نیازبینې ساتلې وه او دلته دې غریبې سره څه کېږي سم کړي دي ورسره څه ظلم پې شوي دي هلته به یې د لندن نه پلار رالېږله او دی به پیش کو اوس چې شجاع رالېږي نو دا به اخلي دا به پیش کوي که نه پته نشته دې له به ورکې او که ته به یې سنبالې تاسو ته خو بس صرف پیسې ښکاري خرچې درته نه ښکاري زما تاسو ته څه پته ده چې د دې کور خرچه چلول څومره ګران کار دی دا زه خبر یم تشې خبرې خو نه دي ها صحیح کار مې وکړو ډېر ښه فکر نه کوم زما پته یقین دی ته بالکل فکر مه کوه सरदार जी اے راځه پریتی جی څه حال دی هر کله راشه نن سبا خو ته ډېرې چکرې وښې راوښې خیر خو دی تا اټریکشن دومره زورور ساتلې پر راتلو مجبوره شم دا په چکر باندې خو زه لږ ډېر پوه شوم باقي ستا د زړه نه وای ګورو خبر دی आहो ए वावरा ओ जी ऑर्डर खो वाखला ورشه آرډر ته واخله जी मैडम 2 कप कॉफी प्लीज जी تاسو یوازې که څوک بل څوک هم دی تاسو سره ترو خوړه जी राजा की ना मां सारा कॉफी यूज कर نه جی دا وخت زه په ډیوټي یم सरदार जी दा वक्त दे द ड्यूटी ना फारिग की ना कॉफी यूज و زما شهزادګې اوس مې یقین شو چکر راته څه نور ښکاري ځکه کیا اوس نه څه فارغې ځه مزې کوه څه چې وایي هغه کوه ځه کښېنه इसका कजी उस कम दरमनी د چانه دومره یریږي زمانه که د سردار جی نه زمانه د یریدو ضرورت نشته په آرام کافي یوز کا ګورې جی تاسو داسې ولې کوئ زړه د لاسه مجبوره یم تاړو جواب رانه کو لاړلې اوس خو به زه جواب اورم هله بزم ګورې پلیز دا د خبرو دپاره صحیح وخت نه دی نو بیا ټیک ده ته راته خپله ووایه چې ستا څه خیال دی زه بیا به تا پسې تلې راتلې نه شمه چې واده را سره وکړي نو سټ به شي ته به مزې کې او زما به مزې سبا پورې راته ووایه ای کاکیا که دا واده راته وایي نو کوه سره واده څه به وشي لیګل به شي دا پریتو خو چاته ګیام نه اچوي ستا نه پیسې ځي بیکا خوشحاله به خپل کار سم کا هیرا پلیز هیرا ګوره ته پریشانه کېږه ما پلیز هیرا ته د ځان خیال ساته
او خپل ځان لږ سینګاروه. چا دپاره سینګار وکړم شجاع؟ ته هم دلته کې نه یې نو. که ځان سینګار ومه نو خلک به شل خبرې کوي. څوک په کوي خبرې؟ چا درته څه ویلي دي څه؟ شجاع د کومو ښځو خاوندان چې بهر لاړ شي نو د هغوی هره خوشحالي او هر ارمان نیمګړې نیمه خوا پاتې شي. د هغوی په هر قدم باندې خلک نظر ساتي او خبرې ورپسې جوړوي. هیرا ورکوه د خلکو خبرې. د خلکو کار دغه دی چې خبرې به درپسې کوي، مه ور د چا خبرې. خو حقیقت خو همدا دی که نه شجاع چې خلک بیا هم خبرې جوړوي چې خاوند یې دلته کې نشته دی او ښځه یې بیا هم ډول سینګار کوي. نه یاره پلیز داسې مه وایه هیرا. د هر څه زما قصور دی، د دې هر څه ذمهوار زه یم هیرا. زما په وجه موږ دواړه د یو بل نه ځوانۍ کې بیل شو. پلیز زما د زړه سره، پلیز زما ښکلې هیرا، ته خپل ځان داسې مه ضایع کوه. او ثانیه هم همدا خبره کوله چې ټوله ورځ فارغه ناست یم نو چېرته نوکري وکړم. د مبشر خیال به ترورو تمنا وساتي. زه که نوکري وکړم نو لږ پام به مې غلط شي شجاع. ته به دا جاب د پیسو دپاره کې؟ نه زه صرف خپل ځان مصروفه کولو دپاره دا نوکري کو. بس ټیک ده زما ځان ته وکړه جاب، ما ته هېڅ پرابلم نشته. بس ته خوشحاله اوسېږه، خوشحاله اوسه. مننه. اوکې زه دا فون وسکتم ښه، دلته دا ټول حدود دي. د الله په امان. Hey, goddamn, turn off this light, please. Okay, sorry. څه خبره ده ثانیه؟ ته چیم نسکي؟ خفای زمانه؟ کور ته تلوم نن. امي او فهد بھائی ستانه خفه دي. زمانه خفه دي؟ ولی؟ فهد بھائی د بهر تلو خواهشو کو تا منې کو. ما منې کړی نه دی، شجاع بھائی منې کړو ځکه چې هغه ډېر په مشکل کې دی او هغه نه غواړي چې فهد هم دلته راشي. چې دونه مشکلاتو کنه نو نن به کور ته 50,000 روپۍ نه را لیکلي. ثانیه زه او ته دلته په ناسته دا اندازه نه شو لګولی. هغوی څومره په ګرانه وخت تېروي دا موږ ته پته نشته. ښه بس پرېږده وه، فهد بھائی به خپله لاړ شي. خبره دا نه ده، ته خو زما په خبره ځان پوه که. کم خلک چې دلته د پاکستان هلته د کار دپاره ځي هغه ډېر خوارزار شي، ذلیله شي، محنت کوي، مزدورۍ کوي. دې نه دا ښه ده چې هغوی دې دلته کار وکړي. ګوره زما کمپنۍ والا ماله دلته یو نوی آفس کولاول غواړي چې څنګه آفس کولاو شي زه به فهد دلته په جاب ولګوم. رښتیا؟ او ابه دلته اوسېږي، کور خواږي به او دلته به پیسې ګټي. بس ته اوس هغه ته دا ووایه تر څو چې زما آفس نه کولاو شوی تر هغې پورې د هغه د خپلو مزغونه د بار تګ خیال وباسي. او تم په دې وړو وړو خبرو ما نه مه خفه کېږه. ټول ورځ په آفس کې په کار کولو ستړی شم او ته داسې اوس خو مسکی شه. خیر خو دې شجاع وروره نن څه ډېر چپ چپې ما ته خو ته داسې څه پریشانه غوندې ښکارې. او یار واقعي ډېر پریشان یم. دې پریت خو زه په یو دوه کې حیران کړی یم. ها نو لکه پریت درته د واده افر وکړو. او
هغې څه د پیسو تقاضا وکړه تا نه نه و یار نو بیا مسله څه ده د دې موقع نه فایده اوچته که ستا د ایلیګل والا مسله به حل شي او بیا هسې ګورې پریت سره ډېره پیسه ده ګوره خبره دا ده چې ما کې به بلا خرابې پرتې وي زه بې وفا نه یم ما کله سوچم نو کړی چې زما په ژوند کې به د هیرا نه علاوه هم څوک جینۍ راځي د ښځې خپل ځای وي دا خو د دنیا یو ضرورت دی بس ته د دې نه پیدا اوچته که او بیا سم پریت تا نه د پیسو تقاضا هم نه کوي ګنې د دې ځای ښځې خو د دې کار دپاره دومره پیسې غواړي چې خوارو زار به دي کړي رښتیا او زما خبره ومنه دا وخت یې ګورې بابي نن ناشته ډېره مزیدار جوړه شوې ده ثانیه وخت لګنه لږ شه تر نن پورې د چا جرأت نه شوي چې زما په کار کې کار وساتي څه وشو ما دا چې چا شیطاني کړې ده هغې نه تپوس وکړه ګوره کامرانه دومره د ښځو غلامي خوند نه کوي او بیا یو سړی چې ښه ټیک ټاک کار روزګار کوي نو څه ضرورت دی چې ښځه د کوره وځي بیا روزګار پسې ګرځي او زما کم از کم د تا نه دا امید نه چې ته دومره ځل د خلکو په خبرو کې راشي تا خپل مازغه نشته تا کې عقل نشته دی ستا مور نوکري کړې ده که ستا خواښې نوکري کړې ده خو په کور کې بل چا زنانه نوکري کړې چې ته به کې او ولې د زړه نه لګي چې زړه دې نه لګي نو د کور په کارونو کې زړه لګوه دې ته لا ګوره زړه مې نه لګي او خبردار که دننه نفس یا د چا سر کېناسي او یا یې د چا شیطاني واورېده ما داسې څه شوي دي چې تاسو ټولو سره داسې خبرې کوئ تاسو دومره غوسه ولې یې ولې به نه غوسه کېږم زه ته ماته ده ووایه سهار وختي راته هغه شجاع لیوني ټلیفون کړو راته وایي چې زما ښځې له د نوکرۍ کولو اجازت ورکړه خو دی د لیوني کا ځوانه جانه ښځه چې ته اوس بار لګي په نوکرۍ پسې نو دا خلک به څه وایي خاندي به راپورې نه که لیوني شوي دي او وره کمرانه دا خپله ښځه به دې ښه پوه کړي چې دا خپل تعلیم په مونږ نه خرڅوي نه خو په دې کور کې چا ښځو کار کړی دی او نه به کوي پوه شوې ته کینې دا ښځه بدله زه پوه کړم او تا سمدستي دې بیا شجاع ته ټلیفون کړو ما نه خو به دې تپوس کړو مشوره خو به دې غشتې وه او خبردار که زما د اجازت نه بغیر د بیا شجاع ته ټلیفون وکړو پوه شوې ډېره راغه مشوره غشتو والا په دې کور کې خو زما څوک اوري نه خو ټولې به خسمې کم کامرانو د ثانیه په مخ کې ډیره زیاته بې عزته کما ولې زه د زړه د خوشحالۍ لپاره نوکري کوم څه امي درته داسې وویل او هغه خو ما خو صرف دې دپاره ویلو چې ستا یادونه څه وخته پورې د خپل ذهن نه وباسم زه به چېرته لاړه شمه امي له داسې نه وویل پکار یار شجاع پلیز څه چلو کې او ما دغلته کې راوغواړې پلیز یاره تر کومې چې زه لیګل شوی نه یم زه تا څنګه راغوښتی شم شجاع ما ته هېڅ پته نشته ته به کله لیګل کېږي ته پلیز زر تر زره لیګل شه او ما دغلته کې راوغواړه زه نوره نه یم خبر ښه ټیک ته زه کوم څه چل کوم ښه و یار نو بیا مسله څه ده د دې موقع نه فایده اوچته که ستا د ایلیګل والا مسله به حل شي ګنې د دې ځای ښځې خو د دې کار دپاره دومره پیسې غواړي چې خوارو زار به دي کړي یجنې کڼې څه دا مبشر څومره جاړي نو زه څوکم هغه خوار وخت جاړي څوکم څه مطلب وشي اوچتې کا ستا خو هم هغسې کېږي که نه ورشتي اوچت کا ته به وې دا ټولې ذمهوارۍ زما دي کار هم کوه او خبرې مه وړه څه وې تا په هوش کې خو یې که نه دا خبره د چا سر کې او څنګه کې پته درته شته دلته کې چې زما څوک پروا نه ساتي نو زه څه پروا ساتم زما دلته څوک اوسېږي هوش کې هوی دا څنګه خبر کې ته د چا د صبر دومره غټ امتحان اخیستل نی پکار چې هغه بیا وینا شروع کی ها صبر
دا کم یو صبر لګ ماته هوايه کنه کم چې ترنه نه تا نه دی کړی دا په دې څه شو دا خو بالکل بدله شوې ده سکینې بیبي داسې نه دی کېدل پکار که دا جنې بدله شوه نو دا خو به ډېر بدو شي ټیک به وله خپلې مور غوږونه ډک کړي لږ په آرام یار. او سوري یار. زما په خیال د چوټۍ د ورځ نن ته هغې سره تېرول غواړې. تا خو راته وینا وکړه نو. او خو زړه خو ستا م غوښتل که نه. پرېږده دومره ښایسته چې د هر چا په زړه کې ځان له ځای جوړوي. واوره چې چا سپیشل سره میلاودو له ځای نو ښه تیارۍ سره به ځې. سپیشل څوک؟ هماغه د چا ملاقات له چې روانې. هلو واده چا سره دلته چې دی که نه په چا کې وفا نشته ټول خود غرضه دي. زه د 14 کالو چې کله زه خاوند انډیا نه دلته راوستم هغه خپله خو مړ شو خو زه یې په دار پرېښودم. کاکیا که د واده راته وایي نو کوه سره واده لیږل به شي. شجاع پلیز ته چلو کې او ما دغلته کې روغ غواړې. حق الله وایا بیبي اوس څه مسله ده؟ بابا جی زه ډېره پریشان یم. زما مشرینګور چې ده که نه ټیک ټاک خدای خبر څه پوه شول بس د کشرینګور په خبرو کې راغلغه څه چې ورته کشر وایي مشر همغه کوي. لګي داسې چې مشره د غوږونو ډېره زیاته کچه ده. پیر صاحب ما ته هم داسې ښکاري چې همدغسې ده او تاسو ته خو به خامخا پته وي او داسې کې پیر صاحب دومره کمقله ده چې څوک پته څه وي د هغې خبره مني. او زوی دی ورسره خوشحاله دی؟ او شکر دی زوی خو مې د خیره ډېر خوشحاله دی او اوس خو پیسې هم رالېږي د خیره سره. دا ټول زما په دواګانو شوي دي. دا واخله ماشاءالله. پیسې خو د خیره زوی مې رالېږي خو څه پته نشته چې په انګور مې څه شوي دي. د انګور خو مې مخکې په خوله کې اډو جبه نه وه خو اوس خو راله داسې جواب راکوي اډو خاطر مې بالکل نه کوي. بس د هغې راله څه نه څه بندوبست وکړئ. سکینې ته بې فکره شه سبا له د انګور ماله راوله هر څه به ټیک شي. زه سکینې ته ځه چې هېڅ غم ونه کې ورځه. حق الله شجاع اچي اوس کو راځه. نه پرید جی زه نسکم. ولې چې زمون په دین کې حرام دي. حرم منی دي. ښه نو نور څه ستاسو په دین کې منع دي؟ که د دین په نظر وګورې نو نامحرمه جنۍ سره لیدل کتل او ناسته پاسته هم حرامه ده. نامحرم یعنی هغه چې چا سره ستا اړو سره رشته ني. ښه د دې حل شته ما سره. هغه څه؟ کافي بس کې درته وایم راځه. هیرا
یا بچی ته هر وخت هم دې لوښو لرګو ته ناستې کله کله هغه ثانیې میډم نه وایي چې راپاسو کار کوي ته راپاسه لږه ما سره کښېنه لږه مټۍ وخوره دا واخله خوله خوږه کا والا لږ 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 وخوره که نه روزانه خو یم زه وینځم ترور اوس پیسانیا ولې وینځي ما ته پته ده چې روزانه کار کوي خو ګوره کله کله آرام هم کوه ښه هر وخت کارونه مه کوه پرېږده چې هغه کار کوي څه د نواب لور خو نه ده هغه ما وی چې ماشاءالله بلال خو د خیر سره ډېر لایق دی شاین خو ډېره خوش قسمته ده اول د خاوند د لندن پیسې وسرې اوس د خیر سره د زوی پیسې رور د خیر نوکر شو که نه زه خو پې ډېره خوشحاله یم هسې بیګو دومره نو سوچ راغو چې بلال هم د خیر خپل بچی دی او تمنا نو څه خیال دي ستا په دې خبره خوند به ونه کي ترور د دې خبرې فیصله خو به امي کوي دا لا څه خبره ده مور به دې فیصله کوي ولې دې مشره خور نه ته نشي کولی څه مجبوره که مور دی یو ځل مخکې مور ما مجبوره کړې وه ننم پکې کړېږم لږ خو راته ووایه چې ستا د دې خبرې مطلب څه دی مینه د سره کوو خاطر دې کوو ناز نخرې د وړو په اوږو دې ګرځو یو تکلیف هم نه یې درکړی ته ناشکره یې او ناشکره به یې نور څوک موږ عجیبه ده خو یو خبرې مه وره که تا د بلال او د تمنا دا رشته ونه که که نه نو بیا به وګورې چې زه تا سره څه کومه که هر څومره مینه در سره وکړم خو سمېږي نه ما خو ته زما لورې خو نه ته زما انګورې لوریانې وي او انګېندې وي تاسو ته پته ده فرید جي په ډېرو ارمانونو سره دلته راغلی وم نو څه وشو پوره نه شو څه پوره کېدلی څه وی چې اړو څه امید هم نشته خبرې کله کله راته ته ډېر میسټیریس ښکارې خبرې ډېرې جوړې کې چې په زړه ګزار وخورې نو داسې خبرې بیا په خپله راوځېږي ځه دا ټولې خبرې پرېږده یو کار وکړه شفټ شه زما کور ته زم تنها او تم تنها نه فرید جي زه یوازې زنانه سره نشم اوسېدی چې زه یوازې یم نو څه وشو یو خو ته هم ډېر شریف یې چېرته دې مینه نه ده کړې اصل خبره دا ده جي چې زما واده شوی دی زما ښځه ده په پاکستان کې ماشوم مې دی زه ورسره ډېره مینه کوم د ټولې دنیا سړي هم دغه خبره کوي ښه اوس دا خبرې تاسو پرېږده که نه ما ته دا ووایه چې زه په کومه طریقه باندې لیګل شم لګیا خو درته یمه ما سره واده وکړه لیګل به شي 2-3 ځله خو مونږ میلو شو او واده ګوره شجاع جي ما ته بس اعتراض نه د واده نه بغیر تا سره په اوسېدو ما ته هېڅ مسله نشته نو ستا مسله به هم حل شي او زما تنهایي به هم ختمه شي ما کې داسې څه دي ویلې خو مې دي درته نور څو ځل ووایم ته مې په زړه خلګې ستاسو مخکې رستو پریشا څوک نشته ویلې مې دي دا مې هم درته ویلي دي خو ته ما اورې نو وایه راته کې را سره واده غواړې لیګل کېده زه به ستا ټول دردونه ټول غمونه خپل کم رښتیا ته به زما ټول دردونه ټول غمونه به خپل کې دا خو زه غواړم د واده دا فیصله را سره خامخا کې یس یا نو
سوایا کنا څه وشو واده به چېرته وي؟ دا خبره کنا هغه خبر د مور توقع یاد سره ټیک ده. اسی یو خبره ده نن خو د خواخې ډیره زیاته سور کې وه. د هغې دا خیال دی چې موږ به د تمنا د رشتې دپاره ښه وکړو. هېڅ چیرې هم نه. زه خو د عدل بدل په رشتو په حق کې یم هم نه. زه دا رشته نه کومه. او بچي دا هغه خبره وکړه شاهین سره د تمنا او د بلال. هغه زارا خاله بلال له د خپلې لور فریحه رشته ورکړه. دا خو هیڅ خبر نه ده ودي کی زه به هم درته لاره نیغه کم چې خپله لور تکلیف کې وویني که نه سمه به پخون پوه شي. خود غرض یې لا خو